موږ سره د یو ان سی آر ویان قیصر افریدي صاحب موجود دی د مهال په ټلیفون کې او تاول سلامونه وړاندې کوم. سلامونه قیصر صاحب. وعلیکم السلام. خیر تاسو قیصر صاحب؟ شکر دی خیر دی بالکل. مونږ نن موضوع بیا هم د پیور کارت د مودې ختمیدو په تړاو دی. څرنګه چې افغان کډوال ته یو لوی اندېښنه ده چې داسې نه یو ای سی سی کارت په څیر دوی هم ایستلی شي. ستاسو څه وینا ده د دې په اړوند به د پاکستان حکومت اوس دې ځلې څه پرېکړه کوي؟ دې کې داسې ده چې څنګه چې تاسو ته پته ده چې کوم پیور کارت په 13 جون باندې هغه ایکسپایر شو. په دې حوالې سره ظاهره ده چې سفران وزارت سره موږ انټچ یو او هغوی څه صفاشات کړي دي هلته کابینې ته او په هغې کې دا ویلي شوي دي چې باید چې دغه کارډونه ایکسټینډ کړلی شي. نو اوس چې د کابینې کوم میټینګ کېږي نو ظاهره ده په هغې کې به د ایکسټینشن اعلان کېږي. خو ورسره ظاهره ده تاسو ته چې څنګه پته ده چې کوم افغانان معلومونه چا سره پیوار کارډ دي او د هغوی بینک اکاونټس دي هغه ته سبق وایي په مختلفو یونیورسټو کې. هغې کې هم لکه سفران وزارت نوټیفیکیشنز کړي دي سټیټ بینک ته هم او ایچ ای سی ته هم کړي دي چې لکه سټیټ بینک ته چې کړي چې دغه کارډونه د کوم بینک اکاونټ هغه مه بلاک کوئ. نو دې حوالې سره نوټیفیکیشن پرون لیږلي شوي دي سټیټ بینک ته. نو موږ امید کوو چې ډېر ژر به دغه کارډونه ایکسټینډ کړلی شي.